یو بادشاہ جو هغه نیکو خلکو ته نصیحت وکړو لکه څنګه چې تبلیغ والا نن سبا ګرځي خلکو ته وایي یاره بھائی منزل راځي د الله کور ته راځي اگر چې زموږ بدی شي زموږ نه دي خوښ غواړي تبلیغ والا د چا نه دي خوښ هغې وجه دا نیکه خبره کړه او بادشاہ ته نصیحت کوم مالدار سړی ورکه الله بنده الله دې مال درکړی دولت یې درکړی دی په دې کې الله رضا کا چانس دی د موقع ده ډیر خلک داسې دي هغه وایي یاره ما سره پیسې نشته کوي ما به الله رضا کړی دام به کړی نشته وسره څوک په دې نیت ول الله اجر ورکړي یو دوی قضا نیک کار وکم جو سل بوش او که بد کار وکم سل بوش زه په خپل ژوندۍ کې خو خوشاله یم تاسو پکې ماته د جنت او د جهنم خبرې کوئ هغه خلکو ته ګوره توی چې زه خوشاله یم دا خوشحالي تعالی الله درکړې ده د الله نه علاوه څو خوشحالي نشي ورکولی وایي زه نن خوشحالي حاصلوم زه سبا به تاسو وینئ زه به خوشحالي حاصلوم او عرب ته مو وایي زمان دا خوشحالي والي نعوذ بالله ډېر خلک جاهلان ګورې په دې دنیا کې هم شته ته به ورته لکه خادي ده په قلار شه د الله نافرماني پکې مه کوه د الله د رسول نافرماني پکې مه کوه دا خادي به درته بیا خادي نه غم بشي درته هغه څه وایي مړه ځه قلاره کښېنه دا ستا په خوله باندې الله جو غم کوي او الله دا کوي نه نیک نصیحت یې درته وکړو په دې خوشحاله شه چې څوک شته تا د نیک نصیحت کوي سبا به زه خوشحالي مناوم او داسې خوشحالي به مناوهمه چې دنیا به تماشې کوي خپلو خادمانو ته یې وایي سبا داسې وکړئ چې بھائی محل سجاو کوي د محل چې کوم باغ دی د باغ صفایانې وکړئ او سبا به ځه او زما چې دا کومه خوښه بیبي ده مونږ دواړه به د خوشحالۍ ورځ تېرو سبا به ماته د بهر نه محل ته څوک دننه نه راځي چېرته د غم خبر رانه وړي که چېرته غم وشو هم نو ماته به اطلاع نه کوئ سبا ماته د غم خبره څوک ونه کړي بس تاسو ډول او سرنا بجا وهل شروع کړئ ډول او سرنا بجا وهل شروع کړئ او خوراکونه تیار کړئ طعامونه خواره کړئ دسترخوانونه سجاو کړئ ټیک دی جی دا هر څه انتظامات وشو او دا مالدار سړی کېناستو به دغه ځای بیبي ورسره ده کله د باغ یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي خوراک ورسره هم کوي لګیا دي ګپ شپ لګی د تالاب په غاړه باندې ناست دی دې سړي د خپل دا پتونې ورته خور کړی دی دا زنانه په دې باندې سر ایښی دی نو د انګورو دانه رالي او د ښځې ته وایي دا خوله کولاو کا نو د انګورو دا دانه ورته داسې ورچای نو هغه ښځه یې کینچ کړي جو وخاندي خوشحاله شي او د ده ذهن دقه دی چې بهی زه خو ځان له خوشحالي مناوم دا دو چې ما ته د کوم رب خبره کوي د هغه رب دې ما منی یو دانه ور واچوله هغې وخوړه بله دانه ور واچوله ویې خوړه چې یو دانه ور اچوله او زنانه ورته دا خوله وازه کړې ده نو دلته فرشتې دي هغه فرشتې د الله رب العزت نه تپوس کوي چې مونږ یې د خوراک په نالی ورولو که مونږ یې د سا په نالی ورولو اوس د الله رب العزت د طرف نه په هره نوڼۍ باندې اجازه اخلي د باران هره قطره چې کومه راځي باقاعده یوه فرشته ورسره راځي او د دې فرشتې بیا به نمبر د قیامته پورې نه راځي د هر د باران ساس کې سره دومره لوی قدرتونو والا ذات دی الله اوس اجازت غواړي په کم طرف یې وردن نکو د خوراک په نالی او که د سا په نالی حکم وشو د الله د طرف نه د سا په دې نالی وروله او چې څنګه د دانه ورله د سا په نالی باندې د زنانه جټکې شروع کړئ یو جټکې وواله دوه جټکې درې ساتي ووتو سړی چغې وایي هلکه حکیمان ناولی هلکه راشئ پوجانو هلته دونه په تیزه باندې هغه میوزک لګېدلی دی د خبره پکې څوک نه اوري یو په خپله پاسېد او منډې کړې پوجانو ته یې بند کړئ دا شیزونه هغو ته بند کړه جي ولې خوشحالۍ ورځ ده ولې بند خوشحالي لاړه راله راشئ زنانه وګورئ د ده چې کومه خوښه بیبي وه چې هغه وکته طبیبان و دې نه خو وختي ساوتی دی هو اضحک و ابکا الله هغه ذات ته خندول هم کوي او جړول هم کوي دا الله ذات